اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټیمنګه د اوسکۍ دلته دې ځای ته مینس کلی وایي، خاص په خوړ کې ولاړ یو. او نن سبا چې دا په دې سوشل میډیا په میډیا باندې د آیس جرنالیزم او د آی اس آی دغه روان دی جنګ، او د هغې تپوسونه خلکو له کوم په خاص زیاتر خلک وایي د غرونو خلک سیاست له نه خبر، نو د دې په باره کې تپوسونه کوو چې څه خیال څه رایه لري. راځئ تاسو. سلیمان نن سبا په دې سوشل میډیا په میډیا باندې ډېر زیات د آی اس آی په باره کې ډېر دغه روان دی چې یاره آی اس آی الزام په آی اس آی باندې لګي چې صحافیان وهي، او ستاسو دې په باره کې څه خیال دی؟ آی اس آی ټیک کار کوي نه هغه جرنالیزم په سټیټ باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سلیمان دی او زه د اوسکۍ سره تعلق لرم. د سوشل میډیا باندې دغه مسله روانه ده چې لکه د آی اس آی او د جرنالیزم دغه که نه، نو جرنالیزم والا اوس د آی اس آی د قربانیانو نه او د هغوی د دې ملک دپاره چې څومره قربانیانې کړي دي، څونه سختې تېری د هغوی د دې سختې نه دي خبر. نو مونږ چې څومره ګورو نو لکه داسې کار ده چې دا ملک ټوټل چې کوم دی آی اس آی د ډېر 40-50 کالونه چې کوم دی د دې ملک دپاره جنګ کوي او هغوی ډېرې زیاتې قربانیانې ورکوي، او مونږ آی اس آی او د فوج مکمل سپورټ کوو جی. آی اس آی سیټ کې مکمل او بس زمونږ آی اس آی سایډ طرف ته وي. اوکې، دلته زموږ سره یو څو کسان نور هم دي واړه دي، د هغه نه هم تپوس کوو چې هغوی چېرې اکبر علي یاره دلته په دې سوشل میډیا باندې نن سبا د آی اس آی او د صحافیانو یوه لنجه روانه، نو تاسو چا سیټ کوئ؟ مونږ خو د آی اس آی سیټ کوو. د آی اس آی په سیټ مکمل یار بالکل د زړه نه د آی سره مونږ مینه ده، مونږ بالکل د آی اس آی سره ولاړ یو. مصطفی تاسو؟ یاره مونږ پاکستان وایو آی اس آی صحیح. عبدالله ته؟ د آی اس آی سره ولاړو، بالکل تابعدار آی اس آی سره ولاړو، خپل پوسټ سره ولاړو، پای مونږ رامن یو، د پاکستان پې رامن دی. ټیک شو ده. پاکستان زنده باد. دلته عظمت خان ناصر یې ډېره تپوس کوو چې د خپل سرای راکوي. عظمت خان نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ډېر دغه چلیږي د آی اس آی په باره کې او صحافیانو په باره کې. آیا تاسو د چا دغه کوئ سیټ کوئ، د صحافیانو که د آی اس آی؟ یاره موږ د آی اس آی سیټ کوو ځکه چې آی اس آی د ملک دپاره ډېر قربانیانې ورکړي، په ډېر د مطلب دا دی چې لکه هغوی د ملک دپاره ډېر په جذبه کې د طالبانو په دور کې او څونه غټې قربانیانې دې ورکړي. تاسو خپل پوج بالکل مونږ یې نو په دغه باندې نو بله دا چې د هغې په فیسبوک باندې ډېر دغه هم راځي داسې تصویران راشي په داسې حالاتو کې چې بالکل ګنده کپړې ګنده دغه، نو د خپل پوج سپورټ کوو، زمونږ پوج پاک پوج زنده باد. ټیک شو کنه. تاسو خپل آی اس آی سپورټ کوئ؟ نه نه د آی اس آی به کوو، هغه بل چې دی نو د هغه سپورټ به څه وکړو، دونه نه دی. نو راځئ دلته زموږ یو بل ملګری ناست دی شال محمد، د ده له یو څو تپوسونه کوو که نه چې دا څه وایي د خپل دغه په باره کې. شال محمد یار نن سبا په دې سوشل میډیا باندې ډېر غټ دغه روان دی چې یاره صحافیان په آی اس آی باندې الزام لګوي چې دو زموږ صحافیان وهي او وال ټکول کوي. نو آیا ستاسو څه خیال دی؟ تاسو آی اس آی سیټ کوئ که د صحافیانو سیټ کوئ؟ یاره جی مونږ خو به د صحافیانو سیټ نه کوو او د آی اس آی سیټ به کوو، ځکه چې آی اس آی خو ډېرې غټې قربانیانې ورکړي دي، او دا صحافیان دا څوک دي خو زه نه پېژنم، دا څه قصه ده. او 9-10 سال وشو چې تاسو ګورئ طالبانو په دې جنګ کې بلې چا هم نونه قربانۍ نه دي ورکړي، زمونږ د چې څونه پوج او زمونږ اسټیبلیشمنټ دغه قربانیانې بالکل، او مونږ پوج ډېرې غټې قربانیانې ورکړي دي، او صحافیان خو دغه تاوس ماتوي، او زه خو دا څوک نه پېژنم. که مکمل سپورټ تاسو د آی اس آی کوئ؟ بالکل د آی اس آی سپورټ کوو. ښه ټیک شو، زه مهرباني.